Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Zem Dr. Ghulam Ahad और तासु गोरे Dr. Ahad Academy. Dear students, नंची जमुंगा कुम topic ते हागा दे the organic compounds چې کوم different formulas دي هغه formulas په باره کې باندې نه کلاس مونږه اخلو او موږ وایو چې یو organic compounds مونږه represent کوو نو دغه organic compound د representation لپاره کوم قسم formulas هغه استعمالي one by one به مونږه formula چې کوم دي هغه به مونږه ډیسکس کوو تاسو سره زو اولنې فارم ته چاره مو سره molecular formula. Dear students, molecular formula څه شي پہلا د definition کو the formula which show the actual number of atoms in our molecule. Molecular formula څه شي د یو organic compound هغه formula چې پاغي کې مونږ ته د atoms چې کوم exact number دی کوم actual number دی دغه number مونږ ته شو کوي نو دی فارمولا ته ویل شي molecular formula. once again دوباره ریپیټ کوم molecular formula څه ته ویل شي هغه فارمولا چې هغه موږ ته په یو organic molecule کې د اټمونو تعداد ښيي او کم تعداد ښيي exact تعداد ښيي یعنی بالکل actual number موږ ته شو کوي دی فارمولا ته ویل شي molecular formula. مثلا for example یو organic compound دی C3H8 چې هغه ته موږ پروپین ویلی شو د پروپین فارمولا دا C3H8 وس دا C3H8 چې دا د پروپین مالیکولر فارمولا ده ولی مالیکولر فارمولا ده مالیکولر فارمولا ورته ځکه ویلی شو چې په دې کې موږ دا شو کوي چې په دې پروپین کې 3 کاربن دي او پدې کې 8 هایدروجن دي نو 3 کاربن 8 هایدروجن دا چې کوم فارمولا ریپرزینټ کوي هغه فارمولا د پروپین او دې فارمولې ته ویل شي مالیکولر فارمولا. دویم एग्जांपल مونږ اخلو بیوټین د بیوټین مالیکولر فارمولا دا C4H10 نو په دې فارمولا کې مونږ ته څه شو کیږي مونږ ته دا شو کیږي چې په دې کې د کاربن تعداد ایگزیکٹ نمبر دی 4 او د هایدروجن ایکچوال یا ایگزیکٹ نمبر دی 10. So the molecular formula of butane is C4H10 چې پکې څلور کاربن دي او لس پکې هایدروجن دي نو دا زموږ سره molecular formula هغه فارمولا چې موږ ته په یو organic molecule کې چونکه خبره موږ د organic chemistry کو نو هغه فارمولا چې هغه موږ ته په یو organic molecules کې د اټمونو صحیح تعداد ښيي د اټمونو exact number ښيي دا سه فارمولې ته بیا موږ ویل شو molecular formula. دویم چې موږ سره کوم فارمولا راځي هغه فارمولا د structural formula. structural formula موږ څه ته ویل شو It is the arrangement of different atoms of various elements around the carbon atom present in molecule. Structure formula څه ته ویل شي structure formula students هغه فارمولا ده چې کوم فارمولا موږ ته په یو مالیکول کې د اټمونو ارینجمنت شو کوي او دا ارینجمنت موږ ته د کوم اټم شو کوي په یو مالیکول کې نو داسې فارمولا ته ویل شي structure formula. دوباره پس آسان الفاظو کې تاسو ایکسپلین کوم چې هغه فارمولا چې هغه موږ ته د ډیفرنٹ اټمز ارینجمنت شو کوي نو داسې فارمولا ته موږ ویل شو structure formula. مثلا فار ایگزامپل زموږ سره فارمولا دا پروپین د پروپین دا structure formula او په دې فارمولا کې تاسو ګورئ چې په دې کې موږ ته د دې اټمز ارینجمنت شو کوي خو دا خبره یاد ساتئ چې دا فارمولا موږ ته د ارینجمنت سره سره څه شو کوي څه معلومات راکوي نمبر 1 it is show the number of atoms
دی به موږ ته د ایټمز ارینجمنټ هم شو کوي چې دا ایټمونه خپل منځ کې څنګه اټیچ شوي دي، یو بل ته څنګه اټیچ دي، او موږ ته به دا معلومات راکوي چې په دې مالیکیول کې د ایټمونو تعداد څونه دی، په دې فارموله کې د ایټمز تعداد څونه دی. اولنۍ به موږ ته دا انفارمیشن راکوي. دوی موږ ته راکوي ټایپس آف ایټمز، چې دا کم فارموله زموږ سره راسره ده په دې کې کوم کوم ایټم دي. نمبر آف ایټم موږ ته راکوي، کوم کوم ایټمز په دې کې شامل دي هغه قسمه معلومات هم موږ راکوي. نمبر 3 شو بونډینګ ارینجمنٹ آف ایټمز، او دا فارموله موږ ته د دې ایټم په منځ کې د بونډ ټایپس هم شو کوي، یعنی ټایپس آف بونډ هم موږ ته شو کوي. مثلا موږ ته دام شو کوي چې په دې مالیکیول کې به د ایټمز په منځ کې سنگل بونډ وي، یا به ډبل بونډ وي، یا به ټریپل بونډ وي. نو د بونډ چې کوم ټایپ ته دغه ټایپس هم موږ ته دې شو کوي. دا څه قسمه فارموله ته ویل شي؟ سټرکچر فارموله. مثلا پروپین، دا پروپین دی په دې کې 3 کاربن دي او سره 8 هایدروجن دي، او ارینجمنٹ تاسو ګورئ چې ایگزیکټلی موږ ته چې کوم شو کیږي په دې بورډ باندې، او موږ ته دا ښایي چې په دې کې ټایپس آف ایټم، نمبر آف ایټم هم ښایي. 3 کاربن دي، 10 هایدروجن دي. ټایپس آف ایټم کاربن دي او سره دا هایدروجن اٹیچ دي. نیچر آف بانډ ښایي، یا مطلب موږ سره ټایپس آف بانډ ښایي. ټایپس آف بانډ دا دی چې د کاربن په منځ کې سنگل بانډ دی، او د کاربن هایدروجن په منځ کې هم سری سنگل بانډ. دا سه فارموله ته مونږ ویل شو سټرکچر فارموله. دریم چې زموږ سره کوم فارموله راځي هغه د کنډنس فارموله. کنډنسډ فارموله څه ته ویل شي؟ د فارموله where the group of atoms are shown in order as they appear in structure formula with no bonds or dashes. کنډنس فارموله سره، کنډنس فارموله هغه فارموله ده چې کوم فارموله مونږ ته د ایټمز ګروپ چې کوم دی هغه شو کوي. یعنی مطلب هغه فارموله چې پاږي کې زموږ سره ایټمز موجود دي، لیکن د ایټمز د اپیرنس د ایټم مونږ ته شو کوي in the form of group. خبره یاد ساتئ چې دلته کې دا کم کنډنس فارموله چې دا هم موږ ته سټرکچر فارموله اپیر کوي، لیکن په دې کې په سټرکچر فارموله کې فرق دا وي چې د موږ ته د ایټمز تعداد ښایي، د ایټمز موږ ته نمبر شو کوي in the form of group. اخو په دې ګروپ کې به نه ډیش وي او نه به په دې ګروپ کې بانډ وي. بانډ به موږ ته نه شو کوي چې دا ایټمونه په داسې بانډ باندې اټیچ دي، دی به موږ ته دا نه شو کوي، بلکې دی موږ ته ایټمز ښایي in the form of group. د ګروپ په شکل کې دا فارموله چې کوم دی موږ ته د ایټمز تعداد شو کوي. نو داسې فارموله ته ویلی شي کنډنس فارموله. مثلا فار ایگزامپل هیکزین، هیکزین چې کوم دی دا هغه مالیکولر فارموله ده C6H14، خو د دغه کنډنس فارموله څه وي؟ هغه دا ده چې CH3 CH2 and CH3. اوس که تاسو دا تعداد کاونټ کړئ دا به هم څو وي؟ کاربن ته وګورئ 1 2 او 4 کاربن دا شو، نو ټوټل 6 کاربن شو، داسې 3 هایدروجن 6 شو، او 2 4 8 هایدروجن 14 هایدروجن راځي. نو دې مونږ ته څه شو کوي؟ د ایټمز تعداد هم شو کوي، او دا مونږ ته تقریبا داسې سټرکچر فارموله هم ریپرزینټ کوي، لیکن وداؤٹ ډیشز. چونکه په سټرکچر فارموله کې ډیش وي، پاږي کې بانډ شو کیږي، خو په دې کې بل ډیش وي او نه به بانډ وي. انفارمیشن مطابق this formula written in single line. یو خبره وکړه دا وی چې دا په یو سنگل لاین کې مونږ لیکو، او په سنگل لاین کې به ولې لیکو without no branches above or below. دی سنگل لاین ته باندې مونږه لاندې برانچ لیکو
نه ورته بل برانچ اٹیچ کو بلکې دا ټول چې کوم زموږ سره ګروپس دي دا ګروپ موږ په یو سنگل لاین کې لیکو دې قسمه فارموله ته ویل شي کنډنسډ فارموله نمبر 4 dot and cross formula dot and cross formula the structure formula in which valence electron are represented by dot or cross dot او cross formula چې کوم دی دا مونږ ته یو structure formula شو کوي خدا structure formula چې کله مونږ ته دا خای نو پدې کې چې کوم valence electron دی دغه valence electron به مونږ represent کوو په dot او په cross باندې چونکه dot او cross formula بالکل مونږ ته structure formula خای لیکن پدې کې به dash نه وي پدې کې بس bond مونږ ته نشو کیږي بلکې پدې کې د اتمز په منځ کې چې د الکترون کم شیرینګ شوی دی دغه شیرینګ بشو کیږي د ډاټ او د کراس په شکل کې مثلا فار ایگزامپل میثین د میثین ډاټ او کراس فارموله دا ده چې سنټر کې کاربن دی او چار پیرته هایدروجن اٹیچ دي 4 هایدروجن اٹیچ دي چونکه د میثین فارموله دا CH4 نو پدې کې کتا سو ګورئ کاربن او د هایدروجن په منځ کې چې کوم الکترون پراته دي دا ریپرزینټ شي په ډاټ او په کراس باندې نو د کاربن الکترون موږ ریپرزینټ کړي په ډاټ باندې او د هایدروجن الکترون موږ ریپرزینټ کړي په کراس باندې نو دا څه قسمه سټرکچر فارموله ته ویل شي ډاټ اینڈ کراس فارموله نو دا زموږ سره 4 ډیفرنٹ فارموله چې باقي کې موږ نمبر 1 مالیکولر فارموله وی سیکنڈ مونږ پاره کې سټرکچر فارمولا وی نمبر 3 کنډنس فارمولا نمبر 4 ډاټ اینڈ کراس فارمولا دا زمونږه نن ټاپک ان شاء الله را روان ټاپک کې به یو ځل بیا زریګم هغه وخت پورې اجازه تعلم د الله فمان